زما د شاهد اقبال ډېره شکریه زیاده کوم. حقیقي خبره یو کچکول هلکه او دومره سوچ او دومره فکر، او دا زه خبره وکړم چې دا د یو محلې دپاره نه ده، د یو پارټۍ دپاره نه ده، د نارینه دپاره نه دی، د زنانه دپاره نه دی، تمام انسانانو دپاره دا سوچ او فکر دی. په حقیقي خبره د هر شي له خلاصون شته، خو د یو شي له خلاصون نشته چې نوم د مرله. او ستاسو څه خیال دی یو سړی مړ شي او د هغه جنازه ونه شي او هغه ښخ شي داسې، ستاسو څه خیال دی؟ هغه به سپک ښکاري که دروند به ښکاري؟ لکه وایي دا څنګه چل وشو؟ جنازګاه چې کومه ده دا ډېره لازم ده او حقیقي خبره دې دپاره ما هم سوچ کړی و. او بیا زمونږ په صدیق آباد بازار کې الحمدلله څنګه چې شاهد بای خبره وکړه نو واقعي خبره ګیله په کار ده، خو زمونږ د صدیق آباد بازار کې چې الحمدلله کمې کسان پراته دي او کم ورته زمونږ سترګې دي او کم د صدیق آباد بازار یې کمو کسانو اوچت کړی نو هغه هر یو کس ته ځان معلوم دی. اوس دې نه پناه کېږي، ځان دې نه پټوي، په دې کې هر قسم کار شته الحمدلله. غټ مالداره لوی کسان غټ کسان الحمدلله دا په صدیق آباد بازار والا کې دي او غټې غټې کورنۍ دي، ځان یې نه پټوي. په رب یقین وکړه زما 28م کال دی په صدیق آباد بازار کې الحمدلله زما له یوه جنازه هم نه پاتې شوې، خو څنګه یې کومه دغه څو ځایونه دي په دغو کې کوو، که د دغه ځایونو له جنازه زموږ له اخوا دې خوا لاړه نو مشکله ده، خو بیا موږ لاړ شو بیا به داسې جنازو خوند نه وي لکه څنګه چې دا اوس دی. دې ته سوچ پکار دی، هېڅ څوک دوی نه خفه کېږي. ملګري ټول دا یوه خبره کوي، خو زما د یوه خبره مخې له راغلې چې له اول نه اول ځای پکار دی. پیسې اسانه خبره ده، جومات جوړ روان شي یوه روپۍ هم نه وي، خو چې کله بیا د جومات بنیاد کېښودلی شي په خپله باندې به هغه جومات الله پاک پوره هم کړي، په هغه کې حتی دا چټېله مو لګېږي، له سپیکرو غم هم وشي، دا هر څه وشي، دا هم د الله پاک ځای دی. جنازګاه چې کومه ده دا هم د الله پاک ځای دی، یو وغبي ځای دی، د ټولو خلکو دپاره دی. او ځایونه ښکاره موږ ته په دې ځایونو کې دي، هېڅوک دې نه خفه کېږي. له اول نه اول خان بهادر خانه سټه ده زمونږه، خان دی زمونږ د علاقې د دفتر والا دی، موږ په هغه پسې ورشو چې په دې میله کې موږ له یو 5 دړۍ ځای راکړي. هسې دې نه راکوي، خیر دی، له اول خو په کار ده چې هسې راکړي، چې هسې نه راکوي نو دی بیا دې په جایز ریټ راکړي، ریټ دې زموږ سره دغه کې وتړي، د هغه ریټ مطابق بیا دې هر جومات ته خبره ورسېږي او هر کس ته خبره ورسېږي. بیا خان بهادر ځان دغه کې او یاره زه یې نشم کولی نو دلته نور ځایونه هم دي، هر سړی خوښه ده وایي زه کور له ښځې واخلمه، والله هغه کور پاتې کېدونکی ده، دا صدقه جاري ده، یو صدقه ده یو صدقه جاریه ده. دا جنازګاه چې کومه ده صدقه جاریه ده، چا پکې لږه قرباني وکړه بدلې به الله پاک ورکوي، په کوم ځای کې به ورکوي چې په کوم ځای کې یو تن تهني دا یو د الله پاک ځای دی، په هغه ځای کې به بدلې ورکوي. دلته نور ځایونه دي. بیا دا مشهور کسان په دې کې مشهور کسان چې کوم دي زه یې درته ووایم، ټارګېټ یو د خان بهادر الله دی، یو ملګري چې کومه خبره وکړه شابور جان درې دی، دریم نمبر چې کوم دی د حاجي صاحب دلي پلانجه ده، نوم یې نشم اخیستی، اوس خو د یوه نوم واخلمه بیا بل وایي د ما هغه والې وانخیستو، که بل یې واخلمه د بل هغه بیا وانخیستو، خو د دې پاټک له بره د عطاالله خان لاله دا ځایونه چې کوم دی ده واو دا ځای چې کوم دی یو خو به اتفاقي ختمه شي او جایز ریټ دې ولګوي او ټول ته حق دی، حقدار ته به ورسي او شی به جنازګاه ته پاتې شي. د منګه جنازې ځایونه به هم ښایسته راشي، برابر به هم راشي او مناسب به هم راشي او رسا به له دې دغه نه واخله د ټانختا پورې دا خلک به له غونډ راځي. نو ما دغه خبرې دي او قرباني زه درته ووایم چې څنګه شهید ګل حاجي کوله، څنګه مشر بیا یاد کړو ګلاب ټیکادار زامنو کوله، بهادر دلي کوله، څنګه طاوله خان لالا دلي کوله، څنګه غفور جان دلي کوله، ځینې کسانو هم ټول به نه خفه کېږو، خیر چې ښکاره کسان کوم دي که نه. او مثال کوم چې دغه راپاڅېدو اکبر جان دلي کومه کوله او کومه ګل حاجي دلي کوله، نو انشاءالله امید د پاک ربه کوم د هغه له دا ورور بار نه انشاءالله قرباني به ورسره ځم کوم. السلام علیکم.